ځکه په داسې عام مصیبتونه څه کله راشي، تکلیفونه کله راشي، څه کله عام مصیبت راشي، نو دا د ګناهونو په سبب سره رسی. یو شخصي انفرادي تکلیف وي، یو سړي ته هارټ اټیک وشو، بیماری جسم کې پیدا شو، یا یو کور دی ورباندې کور وغورځېده، فلاني حادثه وشوه، فلاني وشوه، خو عام نه وي. هغه د ګناهونو د وجې همیشه نه وي. د دې آیتونو دا مطلب نه چې څوک بیمار دی تکلیفونو کې نو ته ورته چې ښه ګناهګار یې، الله پاک د ګناهونو نه پاکوي. نه، دا بیماري دا کله کله د درجو اوچتولو دپاره هم الله پاک یو سړي باندې امتحان راولي. نبی علیہ السلام فرمایي اشد الناس بلاء الانبیاء، ټولو خلکو کې ټولو نه زیات مصیبتونه چې ورباندې راسي هغه الله پاک نبیان پیغمبران دي. ثم الامثل فالامثل، بیا به څوک انبیاو ته زیات نږدې دي هغو باندې زیات تکلیفونه رسي، بیا چې هغو ته څوک زیات نږدې هغو باندې زیات رسي. نو انفرادي تکلیف چا باندې راشي، شخصي تکلیف راشي، دا همیشه د ګناهونو نتیجه نه وي. کله کله د درجو اوچتولو دپاره امتحان ازمایش دپاره هم الله پاک انسان ته مصیبت ورکوي. ایوب علیه السلام څومره ستره بیماري تېره کړه، هغه خو د دې مطلب دا نه و چې ایوب علیه السلام ګناهګار و، خو علماو لیکلي دي چې تا ته څه پته دی چې ما باندې یو تکلیف راغله، اوس دا د ما د ګناه سزا دنیا کې الله پاک راکوي، او که نه ما نه امتحان اخلي، د ما درجې بلند کوي. د دې یو دوه علامات دي چې کوم سړي باندې مصیبت راشي دې دپاره چې الله پاک ازمایش وکړي، امتحان ورنه واخلي، درجې بلند کړي، نو د دې سړي به په مصیبت کې تکلیف کې دا حالت وي چې د دې به شکر زیات وي. دا به دې مصیبت تکلیف بیماری سره نورم الله پاک طرف ته رجوع زیاتیږي، الله پاک سره تعلق زیاتیږي، نه شکرې والا خبرې به نه کوي. بس پوه شه چې دا تکلیف دې دپاره د درجو بلند کولو دپاره الله پاک راوستلی دی. او که چا باندې تکلیف مصیبت راغله او دې جزا فضا شروع کړه، د نه شکرې خبرې شروع کړي، دې ګناهونو کې نورم اضافه وشوه، نو پوه شه چې دې ته د کوم تکلیف ملویږي دا د ګناهونو سزا ورکړي، د آخرت والا سزا دې نه علاوه دی. نو شخصي تکلیف مصیبت هغه همیشه د ګناهونو په وجې سره نه وي. البته څه کله عام مصیبت تکلیف رسي، لکه نن سبا راغلي قحطلي په صورت کې، دا د دې سبب هغه ګناهونه وي. بیا نو د دې تکلیف ختمولو لپاره نبی علیه الصلاة والسلام موږ تاسو ته نوراني خپلې پاکې طریقې ښیلې دي چې په داسې حالاتو کې به څه کوو. په داسې حالاتو کې الله پاک ته متوجه کېدل پکار دي. هر ځای کې موږ تاسو نبی علیه الصلاة والسلام الله پاک طرف ته متوجه کړي. صلات استسقا په صورت کې موږ تاسو ورته د توبو مونځ یو. د توبې مونځ دا نه دی، د توبې مونځ صلات توبه هغه بیل شی دی. تا نه کله ګناه وشي، کور کې ځان کې کوټې کې ځان پسې دروازه بند کا، 2 رکعته صلات توبه وکړه، دینه مخکې غسل وکړه مسنون طریقې سره، بیا صلات توبه وکړه، 2 رکعته بیا الله پاک ته وژاړه، شرطونو مطابق توبه وباسه، نو تا به الله پاک توبه قبوله کړي، ګناهونه به د معاف شي. دا صلات توبه دی. د موږ تاسو څه کله ګراوند ته یا عیدګاه ته ووځو، باران نه وي، قحطلي وي، دا صلات توبه نه دی، دا صلات استسقا دی. صلات استسقا، استسقا څه معنا دی؟ استسقا معنا دی د اوبو طلب کول. الله پاک نه به په دې میدان کې ته اوبو غواړي. ځکه زموږ تاسو امام صاحب امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه فرمایي چې صلات استسقا سره مسنون نه دی، دا سنت نه دی. استسقا صرف دعا دی. هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعې په ورځ د منبر باندې هم غوښتي دی. هغه صرف استغفار او دعا دی. عمر رضی الله عنه به استسقا ته ووته، منبر باندې به کېناسته، استغفار دعا به وکړه، بیا به واپس راغله. نو ګڼ شمېر احادیثو کې داسې نبی علیه السلام عمل هم ښودلی شوی دی او د صحابه هم. نو ځکه زموږ تاسو مشر امام صاحب فرمایي چې استسقا کې مونځ سنت نه دی. دا مطلب نه چې جایز نه دی، کوه ده که صحیح دی، خو سنت ورته نه شیلی. البته جایز دی. جایز ولې دی؟ ځکه نورو روایتو کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام باقاعده عیدګاه کې استسقا په موقع باندې 2 رکعاته کړي، صحابو کړي دي. خو امام صاحب فرمایي نبی علیه السلام دې باندې همیشګي او دوام نه دی کړی. چې کوم باندې نبی علیه السلام دوام او همیشګي نه وي کړي،
هغه ته سنت نشي ویلی. سنت هغه وي چې نبي علیه السلام همیشه کړي وي. کله کله عذر په وجې سره پرېښلی وي. نبي علیه السلام خدا همیشه نه دی کړی، څه همیشه نه دی کړي، سنت نه دی. البته د امام صاحب دوه شاګردان، لوی شاګردان، امام ابو یوسف رحمت الله علیه، امام محمد رحمت الله علیه، دا دوه امامان فرمایي چې نه، استسقا کې 2 رکعاته مونځ کول، هغه سره خطبه ویل، صدر اړول، دا هم مسنون دي، سنت دي. او فتوا هغه صاحبینو قول باندې لمونږ تاسو عیدګاه ته ووځو صلات استسقا کو، دا د صاحبینو فتوا دی. او صلات استسقا کې ما تاسو ته عرض کړه چې اصلي شی هغه ورکې استغفار او توبه کول دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل منبر باندې تشریف فرماو، جمعې مونځ خطبه یې ویله. په دې دوران کې یو عربي راغله، انس بن مالک رضی الله عنه روایت دی. عربي یو بنډیسی راغله نبی علیہ السلام ته پاسې د نبی علیہ السلام منبر باندې تشریف فرماو، او دا زیاته کهسلي سره راغلی و نبی علیہ السلام په زمانه کې. نو عربي پاسې د نبی علیہ السلام ته فرمایي یا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادع الله لنا، د مونږ مال هلاک شه، اهل عیال خاندان ولا خلق مو وږي دي، غله ختمه شوه، الله پاک نه دعا وکړه چې مونږ باندې الله پاک باران وکړي. نبی علیہ السلام اوس استسقا کی. څنګه استسقا کی؟ جمعې په ورځ خطبه ورکولو دپاره منبر مبارک باندې ناست دی، لسونه دعا دپاره اوچت کو، دعا یې وکړه. انس بن مالک رضی الله عنه فرمایي چې ما نرى فی السماء قزعة، اسمان کې د اورو یوه ټوکړه هم مونه لیده، اسمان بالکل تک شي نور. او بیا انس رضی الله عنه فرمایي چې زما د په هغه الله قسم می چې چا په لاس کې زما ساه دی، چې نبی علیه الصلاة والسلام لاسونه مبارک اله دعانا کې ښودلي نه و، چې اسمان کې د غرونو په شانتې وریځې راتلل شروع شو. او نبی علیه السلام اله منبر مبارک باندې ناست و، راکوز شوی نه و. حتی رأیت المطر یتحادر علی لحیته صلی الله علیه وسلم، چې منبر نه اله راکوز نه و، ما باران ولید. دوره باران وشو په یو ساعت کې چې نبی علیه الصلاة والسلام ګیرې مبارکې باندې اوبه راتلل شروع شو. هغه خو د کجورو د پاڼو چتونو اوبه به ورکې وتې. نبی علیه السلام منبر باندې او باران اوبه راغلې، نبی علیه السلام ګیره مبارک لنده شو، لاندې ورنه اوبه راتلې. خدای فرمایي چې فمطرنا ذلک اليوم ومن الغد وبعد الغد، په دې ورځې مو باندې ښه باران وشو، سبات هم وشو، بلې ورځې هم وشو، بلې ورځې هم وشو، روانې جمعې پورې همدغه شانتې مسلسل باران وورېده. څه روانه جمعه راغله، نبی علیه السلام بیا منبر مبارک باندې کېناسته خطبې ورکولو دپاره. نو فرمایي وقام ذلک العربي، هغه عربي څه تېرې جمعې نبی علیه السلام ته ویل یا رسول الله دعا وکړه چې الله پاک باران وکړي، هغه بیا پاڅېده. او بیا نبی علیه السلام ته وفرمیلو یا رسول الله تهدم البنا وغرق المال فادع لنا، یا رسول الله کورونه ړنګ شو، کورونه ړنګ شو، مالونه غرق شو، الله پاک نه دعا وکړه چې باران ودرئ. نبی علیہ السلام منبر مبارک باندې بیا لاسونه اوچت کو، نبی علیہ السلام دعا وکړه اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا ولا علينا، یا الله په مونږ ګیر باران وکړي، په مونږ باندې باران مکئ. او بل روایت کې دا الفاظ رسیس نبی علیہ السلام دسم او فرمیلو اللهم على الاکام والزراب والاودیه ومنابت الشجر، یا الله پاک باران ته په غونډیو او اړو اړو خرونو باندې وورئ، په دې نهرونو باندې وورئ، او د ونو بیخونو باندې وورئ. دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا وا. نبی علیہ السلام خپل لاسونو مبارک سره اشاره کوله وریځو ته. انس رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوم ضرب ته هم اسمان کې اشاره کوله، ما به لیدلو هغه ځای کې به وریځ د ورش لیدلو، اسمان به شین روته. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام خي اړخته ګس اړخته اشاره کوله. مدینه منوره چې کومه وه دا بالکل دی باندې اسمان شین شه، ارد ګرد وریځ او مدینې نه وره لاړو. تر دې پورې فرمایي وصارت المدینة مثل الجوبة، مدینه منوره داسې وګرځېده لکه جوبه. کله کله اسمان وروي او په دې ورو کې بیا یو ځای لیدلی وي اسمان شین لیدی شي، لکه د شنه وزه چې کوم ښکاري دې ته جوبه ویلی شي. مدینې نه داسې جوبه جوړه شوه، ارد ګرد رو او نور
مدینه منورې باندې اسمان تک شین و وسال الوادي قنات شهرا یوه میاشتې پورې قنات د دې کوم کاریز و هغه بیا بهیدله او چې کوم ځنه خلک راتلی هغه به ویلو سیره زبردست باران را باندې شوی دی نو غرض مې دا و چې نبی علیه صلات وسلام استسقا په دې صورت کې کړې وه نو ښه خو دا دي چې صاحبینو مسلک باندې فتوا دی مونږ تاسو عیدګاه ته لاړ شو هغه کې صلات استسقا وکړو الله پاک نه دعا وغواړو استغفار وکړو هغه طریقه فقهاو دا لیکلي دی چې اعلان به وکړي امام به یو تاریخ مقرر کړي چې ټول خلک په عیدګاه ته یا د خالي صحرا ته راوځو هغه تاریخ باندې به قوم ټول راوځي امام به ورشي نو 2 رکعاته صلات استسقا نفلونه به وشي دي کې به اذان اقامت نه وي قرات په تیز اواز یلی شي چې کله قرات وکړي هغه نه پس په امام راپاسي خطبه به 2 خطبه به په منبر باندې نه په ځمکه به ولاړ وي او د 2 خطبو مینس کې مستحب او سنت دا دي صدر کور سره وي هغه به واړی وګو باندې صدر وي هغه به واړی دا ډول ډېرې طریقې خي طرفي ګس طرف ته کې ګس ولا طرفي خي طرف ته کې دام تقلیب ردا شو یا د سیوا کې چې لاندې طرف کوم دی هغه پاسه کې پاسه ولې لاندې جسم طرف ته کې دام تقلیب ردا شو دا یو قسم نکفلی دی چې یا الله زموږ د صدر څنګه وا وخت اندغه شانتي د مو حالت تبديل کې قاصلی په سوکالی سره بدله کې نو خطبه مینس کې به صدر واړي ویمه خطبه مو بیا به امام قبله طرف ته مخ کې پویلاړې به دعا کې لسونه به اوچت کې امام قبله ته مخ کې دعا به کوي پویلاړې باندې او قوم ورپسې امین خدای به داسې دعا نه وي چې غافل زړه سره هر څوک په د ژړا په کیفیت کې وي د زړه د قومې نه به دعا کوي الله پاک ته مکمل توجه وي نو یو ورځې دویمه ورځې دریمه ورځې به داسې طریقه وکړي دریمه ورځې څه باران ونه شي نو بیا صلات استسقا نشته دی بس که اوس هم باران نه کېږي بیا په دې کې د الله پاک څه حکمت دی بیا به مزید صلات استسقا نه کوي او صلات استسقا سره د 3 ورځې شي او د دې خاص وخت نشته البته د چاشت ولا وخت د چاشت وخت کې به د صلات استسقا کوي څه کله مرسترګ راوخیږي یو نیزه پاسه شي مرتیز شي دې کې اشراق ولا مونځ کېږي اشراق او مونځ نه تقریبا یو نیمه ګنټه پس د چاشت ولا مونځ شروع کېږي نو یو نیمه ګنټه پس تا کوم ټیمه وختله خو د زوال نه مخکې وکړه نو دا د صلات استسقا د مونځ ولا ټیم دی نو په کار دا چې مو الله پاک ته توجه وکړو او دې سره الله پاک باران کوي